أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين الله تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأعطاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 مطالعہ مجھے رکھو. دزنا اللہ تعالیٰ بیا یو ځلې دی پیغمبرانو قصه شروع کوي. یاد وساتئ قرآن دا ټولې کیسې بطور کسی نه بیانوي لکه موږ عام طور باندې وایو چې کہانی ده. دا کہانی نه دي بلکې الله تعالی یو خاص موقعو کې د دو تذکره په د بنیاد کوي چې رقم قوم چې مخاطب ده، یعنی نبی محترم صلی الله علیه وسلم کم قوم ته چې خبره کوي هغو ته په دغو مثالونو په دغو ګزري وي چې کومه ماضي ده د هغې نمونه هغوی مخې ته کیدي چې داسې قومونه تیر شوي دي، داسې هغو هم د خپل پیغمبرانو خبرې رد کړي دي، دغه دعوت یې رد کړی ده، بیا د هغو ریزلټ نتیجه یې څه وشه. او بل طرف ته د دې بار موږ ګورو چې د نوح علیه السلام یعنی دا چې چند داسې پیغمبران دي چې هغو تذکرې بار رسي. حالانکې موږ خدا عقیده ده چې 1,24,000 او بعض روایت کې 40,000 رسي پیغمبران رغلي دي، د هغو نمې نشته. او د هغې وجوهات دا دي چې د کومو پیغمبرانو چې تذکره ده دا مشهور مطلب دا ده چې کفار مکه د دو تاریخ، د دو واقعات او د دو خبرې او د دو مقامات چې کم ځایونو کې راغلي دي هغو نه اچھی طرح واقف وو، وختونه نه خبر و دی او د دوی په خپلو په مثالونو کې، خپلو په کیسو کې، خپلو په واقعاتو کې، خپل تاریخ کې د دو تذکرې موجودې وي. دی وجه نه الله تعالی دی ته دا کوي. او بل طرف ته هغه ټیم چې کوم د کتابونو روایات موجود وو، یعنی تورات موجود وو، انجیل موجود وو، په هغو کې هم د دو تذکرې موجودې وي. لہذا دی وجه نه دا کیسې بار رسي. او دریمه خبره د سره دا ده چې څنګه معاملات چې هغو پیغمبرانو سره د قومونو کړي دي، مغه سه واقعات په دغه ټیم کې معاملات چې هغه کفار مکه او نبی صلی الله علیه وسلم درمیان کې دغه معاملات چلیدله. څنګه چې دعوت خپلو پیغمبرانو ګزري وي پیغمبرانو خپلو قومونو ته ور کړي، همدغسې دعوت نبی صلی الله علیه وسلم نه ور کولو. او کم طرز عمل چې قوم طرف نه و، کم تردید چې قوم طرف نه و، کم رد چې قوم طرف نه و، او د قوم کمې با اثر طبقې چې کومې مخالفت کولو هغه ټیم کې هغه نن هم مغس موجود ده، یعنی بالکل سیم صورتحال. دی وجې نه الله تعالی بار دا واقعات بیانوي. نوح علیه السلام قوم تذکره بیا د موږ دې باندې سوره یونس کې غږېدلي وو، سوره اعراف کې په دې غږېدلي وو چې دا عراق کې او د آدم علیه السلام د بعد هغه کې دا راځي چې مستند چې کوم پهله پیغمبر هغه نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام بګاړ چې کله د آدم علیه السلام اولاد کې یو ټیم رسېد، د آدم علیه السلام کم دعوت چې هغې باندې قایم وو، خو بګاړ چې راغلی په دغه قوم کې راغو، لہذا الله تعالی نوح علیه السلام دغه قوم ته راوستلو. او دا په عراق کې او د موصل و علاقه ده په هغه ځای کې دا قوم په آبادو. او هغه کې رسي چې دا پهله انسانیت په دغه یو مخصوص علاقه وه
چې هغه شام سره او دغه د روس یوه علاقه د دزرسې علاقه وه چې دغې علاقې کې دغه انسانان پیدا کېده پاتې کېدلو او بګاړ په دو کې پیدا شو او کم طوفان راغلی هغه په دو کې راغلی او بیا چې کم کشتۍ کې کم لږ غوندې کسان نوح علیه السلام سره ناست وو او کشتۍ یو غار د جودي نمایده هغه ځای کې د هغې نشانات اوس هم موجود دي هغې ته روایات ټول عام روایت دي چې دغه ځای کې کشتۍ وي سره شوې وه نو هغه نه بیا یو الله تعالی یو نسل انسانیت چې دا پیلاو کړلو د هغې تذکره په سوره بني اسرائیل کې راځي لہذا الله تعالی دلته فرمایي ولقد ارسلنا نوح دغسې ما یی چې واستولو نوحا الی قومي نوح مو د هغه قوم طرف ته واستولو یعنی الی قومي خپل قوم طرف دی یعنی هغه قوم کې خاص وچار شو بل ځای نه درغلی یعنی دا دې کې دا خبره شوي چې دی به بار بار دا وي چېرته خو ته څه کې پته کېدې پرون خو موږ لیدلي چې ته ټیک ټاک وې تا خو څه خبره نه کوله او نن دې اچانک ویلو چې ما زه پیغمبر یم نو دا شی چې دغسې هغه قوم کې هم بل ځای نه ورغلی هغه قوم نه یو کاس وچات شو الله تعالی یی چې ما هغه منتخب کو او هغه مو هغه قوم ته مخاطب واستولو چې هغه خپل قوم ته دعوت ورکړه د دې اهم یو شی نقطه چې د هغه موږ بار بار دا تذکره کوو هغه هم که الله تعالی بل قوم نه یو سړی راوستی وی و هغه قوم ته ویلی نو هغه قوم به پیله سوال خدا کولی چې یاره موږ خو تا نه پېژنو ته چې کوم شی موږ ته پیش کوې مثلا ته موږ ته یایې چې یاره د غلط کارونه ما کوي نو تا موږ کتلی نه یې کېدی چې ته په دغو غلطو کارونو کې مبتلا وي او داسې چې ته کوم دعوت راکوې موږ خو ته نه یې کتلی کېدی چې ته د دغه دعوت نه بلکل وټا چلې چې موږ تاسې خامخا یو ځان نه د ښه انسان جوړ کړی ده ښه سړی جوړ کړی ده نو دی وجې نه د الله ته سنت دا ده همیشه دپاره چې کوم قوم ته دعوت ورکوونی وي تقریبا هغه قوم کې یو کاس وچت کې سوای د قوم لوط نه قوم لوط علیه السلام د هغه قوم نه و خو دې دا مطلب نه و چې لوط علیه السلام هغوی پېژندو نه دا سرحدات وي لکه نږدو لکه زه درته وایم چې موږ نن مثال کوهاټ او کرک داسې نږدو دي نو دې وجې نه د یوه بل حالاتونه هغوی خبر وو داسې نه وه چې بالکل انجان وو نو لوط علیه السلام د هغه قوم کې آنه جانه وه خو البته د هغه قوم سره د تعصباتي یا قومي لحاظ سره تعلق نه و لہذا الله فرمایي چې ما هغه قوم ته د هغه قوم نه یو سړی نوح علیه السلام نن چې تاسو نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم دا د بل ځای نه دی راغلی تاسو قوم نه یو چاته وکړي حکمت دا ده چې تاسو د بچپن لیدلی د ځواني مو لیدلي ده او نن چې کومه خبره درته کوي د هغې په مطابق تاسو ته د ده د کردار هم پاته ده چې ده چې ته مخکې درویغ غلی دي نو کفار مکه خو به همیشه ویل چې موږ قوم نه موږ دا فرق چې ده د کله درویغ نه دی دا موږ بدو کې نه ده لیدلی دا موږ داسې حیثیت کې نه ده لیدلی چې موږ ده باندې څه الزام ابو سفیان د هر کل مخکې د روم بادشاه په مخکې چې یو سفر باندې هغه باندې لاړو تجارتي قافلې باندې لاړو نو هغه راوغوښتلو او ابو سفیان هغه ټیم ایمان نه و راوړی نو هغه چې کوم هغه خبره پیش کوي حدیثو کې هغه خبرې چې موږ دا همیشه دا یو نوجوان دا موږ کې ستر شو وړي کې هغه ورته چې درویغ وي چې کله هم درویغ نه دی وي د کردار وي چې بهترین کردار دی موږ ټولې کو مکې کې د کردار د اخلاق د معاملات ټولو نه بهترین دي او موږ دته د امین خطاب ورکړی دا نو دا خبره د دې هغه ټیم ایمان نه وروړی نو هر کله ورته دا ویلو چې یاره د کوم هغه چې و د روم بادشاه چې هغه ورته ویلو چې بالکل عمده نشانۍ دي او پیغمبر دغه نشانۍ وي نو دته کې الله تعالی چې ما هغه قوم ته د هغه خپل قوم طرف ته نوح وراستولو هغه څه ویلو انی لکم نذیر مبین چې زه تاسو طرف ته راغلی یم د الله طرف نه انی لکم نذیر مبین یعنی کلاو واضح انداز سره تاسو خبروم تاسو تیروم تاسو خبردار کوم تاسو ته خبره رسوم څه خبره ده الله تعبدو الا الله چې تاسو د الله نه علاوه د بل چا بندګي ما کوئ اچھا یاد وساتئ د څومره قومونو تذکیري چیرې چې دا ټول قومونه د الله نه منکر نه یعنی بل طرف ته چې رسي سوره حج کې د دې تذکره رسي چې دا ټول مسلمانانو دی ځنونو باندې خپله یو بل نورې نمې کېږي دی یو بل نمونې باندې روان شو اعمال خراب کو لحاظ هغه طرف ته لاړو نو دلته الله دې کې دی داسې نه و چې یاره د الله نه منکر و دی نوح علیه السلام ورته چې زه تاسو دا خبره کوم تاسو الله نه علاوه د بل چا بندګي ما کوئ یعنې شرک خدای کې
اچھا دلته کې بندګۍ مقصد موږ بار بار چې کله راشي د دې تشریح کو چې دینه دا تصور ونه کوي چې صرف رکوع سجود ده بلکې بندا غلام ته یې تاسو خپل طور طریقو کې خپل معاملاتو کې خپل کردار کې خپل لین دین کې تاسو نورو بندگی کوئ نورو طور طریقې مو اختیار کړي دي دا پرېږدئ دی وکي الله بندا شئ و یو الله طریقه رایجه کوي او هغې باندې روان شئ دا د هغې دعوت بنیادي نکته انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم او بلې ورته دا ویلو چې یاد وساتئ ماته فکر ده زه ډارېږم تاسو په حق کې د عذاب علیم نه یې نه ویرېږي تاسو باندې دردناک عذاب به ورسي تاسو چې کوم معاملات کوي دا تاسو معاملاتو کې مبتلا یي دا د دې خبرې ګواهي ده چې د دې نتیجه به یو عذاب علیم طرف ته وي نو ماته دا ډر ده لهذا دا نه مخکې تاسو خپل اصلاح وکړئ اوس دا دعوت چې ورکوي نو په قوم کې دا خبره بار بار رسی فقال الملاء الذين كفروا من قومه دغه قوم کې چې کوم سردارانو هغه اوچت شو هغه ورته جواب کوي اوسې ما نراک الا بشرا مثلنا یعنی هغه قوم باندې سردارانو هغه ورته د لمش سردارانو او لہذا دا خبره کچری دو کنو د قوم دی مش سرداری پرې دی به خو دا سردار شي لہذا هغه سردارانو چې دا بار بار کو چې هر دعوت په د دور کې په نن دور کې هم یاد وساتئ د دین اقامت ته رکاوټ چې د هغه غټ خلک چې هغو څه طریقې سره د قوم یرغمل کړی ده د پرټیو په لحاظ سره د مسلکو په لحاظ سره د حضرت په لحاظ سره د پیرۍ په لحاظ سره د سردارانو په لحاظ سره مختلفو طریقو سره خو د قوم باندې خپل اقتدار قائم ده په خپل دایرو کې لہذا هغه د دې رکاوټ پیدا کوي چې دغه کوم معاشره کې اقامت دین کوي به د الله او د رسول سرداری منی به بل چا سرداری دلته نه چلی شي لہذا غ خپل سرداری پرشنه ته تیار نه دي فقال الملاء الذين كفروا هغه قوم کې چې کوم سردارانو هغه روچت شو او هغه انکار وکړو هغه چې کوم انکار کړو دی هغه قوم نه ورته ویلو جواب یې وکړو ما نراک الا بشر مثلنا چې موږ خو تا د خپل د خپل ځان مثل نه یعنی موږ څنګه انسانان یو دینه بدل خو تا نه ګورو موږ خو ګورو چې ته دغه موږ غو یو انسان وما نراک تبعک الا الذين هم اراذلون بادي الرأي او موږ دا هم ګورو دا موږ ګورو چې د موږ په نظر کې د تا دا خبرې مننه والا څه خاص خلک نشته تا سره یا خو هغه خلک دي چې تا سره چې هغه د موږ قوم کې څه غلامان دي غریبان دي او څه خاص حیثیت یې نشته او یا څه سرپیرې نوجوانان دي چې هغو خاص لکه هغه نشته سوچ سمج نشته نه د صحیح مقام شته بلکې دغه عام نوجوانان چې دي که نه دې باندې موږ سوره یونس کې نه سوره اعراف کې دې باندې تذکره شوې ده چې دغه خبره دغه مکې کفار مکه نبی صلی الله علیه وسلم ته کوله چې تاسو سره خو چند نوجوانان دي وکیتا چې هغه نوجوانانو هغو نوجوانانو به تاریخ بدل کو او همیشه نوجوان یو تحریک وي چې ته یو نوجوان تاریخ بدلوي نو دې وجې نه دلته کې هغې سره چېرې موږ خو سرداران یو خاص یو سردار د تا خبرې نه متاثر نه ده چې موږ وایو چې یاره څوک سردار د تا ملګرتیا کوي بلکې موږ دا ګورو چې یو داسې خلک دي چې هغه داسې کمزوري خلک دي او خاص مقام یې نشته وما نرا لکم علینا من فضل او موږ دا ګورو چې د موږ په مقابلې کې تا باندې څه خاص فضل نه یعنې ته موږ نه څه بهتر نه مال دولت د سره نشته هټو بچو والا د سره نشته چې خاص داسې غه د سره نشته بل نظنکم کاذبین بلکې موږ خدا ګمان کوو چې ته سریعتن درویغ یې دا هغه خبره وه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کفار مکه کوله همدغه خبره هر دور کې پیغمبر ته خپل قومونه رویچت شوي دي هغه دور کې هم سردارانو د دور کې هم سرداران دي او نن دور کې هم هغه بظاهره سرداران دي چې هغه څه نه څه حیثیت سره مقام لري خپل اقتدار خپل وغې جوړ کړی ده لہذا هغه قوم نه پرېږدي هغه حق طرف ته چې حق طرف ته قاله نوح علیه السلام جواب کې ورته ویل دا ویلو دا ورته ویلو یا قومې ای د ما د قوم خلکو ارایتم لږ غوندې تاسو سوچ خو وکړئ وګورئ ان كنت علی بینة من ربي چې زه د
الله طرف نه یو شهادت باندې موجود نو یعنی زه مخکې نه تاسو کې جدا حیثیت مو دغه حال د نبی صلی الله علیه وسلم چې غار حرا ته بوتلو هغه به سوچ کولو فکر به کولو چې یا رب دا خلک کم طرف ته روان دي دغه سي نوح علیه السلام هم یعنی هر پیغمبر د پیغمبرای نه مخکې یو خاص دغه باندې قائمو دغه یو خاص سوچ فکر نو دلته ورته ارایتم ان كنت على بینه من ربي چې زه مخکې نه دی رب طرف نه یو کلاو دلیل باندې قائمو واتانی رحمتا من عنده او بیا ما باندې الله تعالی خپل خاص رحمت وکړو انسي وکړو چې زه منتخب کو پیغمبر منتخب کا فعمیت علیکم او دا خبره تاسو نه پټکا د کې پټکا چې دی الله دا سنت نه دي چې هر انسان ته الله رکوځي چې کبه دا سوی نو الله تعالی ته ضرورت کن فیکون په یو کن کې به ټول مسلمان شوی وي نو دا الله تعالی بار بار قرآن کې زیاده ما سنت دی بلکې ازمیشت ها زب خپل بندا درستون یو خاص بندا چې هغه بو یو خاص دلیل کولا وزي سره تاسو ته دعوت تیر کوي نو دغه خبره وا چې دلته کې نوح علیه السلام هم خپل قوم ته یایي چې زه خو په دغه بنیاد تاسو ته دا کوم چې زه خپل ماته الله تعالی پیغمبر خاص رحمت وکړو فعمیت علیکم تاسو نه دا خبره پټه کا انلزمکموها وانتم لها